دور دی کنه. آیا تاسو دغه جوان کول ته څه پیغام ورکوئ؟ سوشل میډیا ته راشي که نه دې نه آوټ پاتې شي؟ ټول ته سپورټ میلوو لکه سوشل میډیا ته څنګه راووتی جي؟ کله راووتی؟ وجه څه وه؟ السلام علیکم خوږو کتونکو، تاسو ما سره وینئ هغه شخصیت کوم چې د سوشل میډیا زینت او ښکلا ده. په میډیا باندې ډېر زیات تاسو وینئ، هېڅ د تعارف محتاج نه دی. خپل پروګرام کې ورته ډېر زیات هرکلی ستړی مه شي او په خیر راغلی ویم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جزاک سلمان صاحب، هر څوک مو پیژني، نیو کسانو ته پر خپل تعارف لږ وکړئ جي. نو زما خو سلمان نوم دی او په دې سوشل میډیا سایټ باندې ما خلک د سلمان مردانی په نام باندې پیژني. سوشل میډیا ته څنګه راووتی جي؟ کله راووتی؟ وجه څه وه؟ د دې خو تقریبا چې آی تھنک شپږ اووه کاله به کېږي چې موږ هسې سردریاب ته تللي وو په ټور باندې. ما سره فرینډز وو، ملګري وو. هلته ما یو هسې ویډیو وکړه. موږ ځان ته یو مایک پیدا کړو، په هغه مایک باندې هغه ویډیو چې هغه ملګرو جوړه کړه، بس هغې ته موږ هم خوشحاله وو، ملګري هم ورته خوشحاله وو. بیا هم کور کې وښول والد صاحب ته، هغوی هم ورته خوشحاله شو. بس د هغه ځای نه هغه سلسله بیا شو. کور نه سپورټ میلوو لکه الحمدلله الحمدلله. بس سوشل میډیا خو نن سبا ډېر زیات یوزینګ دی، بلکې باقاعده زه به دا ووایم چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی که نه. آیا تاسو دغه جوان کول ته څه پیغام ورکوئ؟ سوشل میډیا ته راشي که نه دې نه آوټ پاتې شي؟ یاره زه یم را دې شي ورته، خو د سوشل میډیا کې زیاتتر چې کوم دی زما په سوچ باندې میچی ور خلک چلیږي، ځکه چې دا داسې شی دی چې مطلب فیسبوک نن سبا هر سړی کوي که نه جي. نو که چېرته ته یو سړي ته ښه شي وښیې نو هغه به دې څه ښه شي زده کړي. که چېرته ته هغه ته بد شي وښیې نو د هغې خو بیا تاسو ته پته ده سایډ افیکټ ډېر خطرناک بیا که نه. او جي لکه څوک میډیا ته راځي را دې شي خو پازیټیو ریسپانس ایګزیکټلي همداسې ده. لکه نیګیټیو زیات خلک یوز کوي هم، نو هغې ته خو زما طرف هم دغه خبره ده چې یاره د سوشل میډیا غلط استعمال هغه نه دی پکار. تاسو ورته څه وایئ جي؟ بس همدغسې دا زه یم چې سوشل میډیا ته څوک هم کار کوي نو دی دا سوچ لري چې زه د دې معاشرې دپاره څه وکړم، یا چې ما څوک ګوري، کم نوي کول، کم ملګري ما لایک کوي، ما خوښوي، زه کوشش وکړم چې هغې ته زه څه ښه شي وښیم. ځکه چې که چېرې موږ خراب شي وښیو جي نو د هغې ریزلټ چې کوم دی بیا ډېر غلط وځي جي. په داسې انداز سره، په داسې طریقې سره سړی کار وکړي چې بل ته څه زده کړه وکړي چې یار واقع د دې سړي معاشرې له کار وکړو. پښتنو ته به څه پیغام ورکوئ اخره کې جي؟ بس پښتنو ته خو به دغه یو پیغام ورکړو چې بغض او حسد دې نه ساتي، او چې څوک هم راځي نوې خلک یا نوې کول نوې ټیلنټ راځي، هغوی د دل د ګهرایۍ سره چې کوم دی ویلکم کوي، او چاته دې بنیتي نه ساتي چې یاره دا پلان کې ولې مخکې شو، زه ولې مخکې نه شوم. جي بس نن سبا که موږ وګورو زیاتره خو دغه حال دی، خو الله دې موږ د دغې حال نه وساتي. ډېر زیات مسافرونه تاسو ګوري، هغوی ته اخره کې څه پیغام ورکوئ جي؟ هغوی ته به څه پیغام ورکړو، بس هغوی ته به صرف التجا کوو چې د دې مسافرو دعاګانې قبلېږي، دعاګانو کې د موږ یاد ساتي جي. او جي رمضان هم شروع دی نو شروع دی. ایګزیکټلي همداسې ده جي. زیاتو خوږو کتونکو، دا هغه شخصیت سلمان مردانی په دغه نوم چې تاسو پیژنئ، موږ له ټایم راکړو، د دې ډېره زیاته مننه او شکریه جي. جزاک الله، ستاسو مننه، ډېر زیات خوشحاله شئ. خوشحاله شه جي. د بل پروګرامه پورې ما د کیمرمین نثار سره اجازت غواړم. د لوی الله په امان.